950 کیلومیټر فی घंटा چې سفر به کو هغه جاز نن 30 کیلومیټر فی घंटा پر رفتار سره روان دی. الله اکبر کبیره. دا د انسان مثال دی. ګوره زوال هر یو سیز لا راځي. دا جاز تاسو لیدلی و که نه چې جناب د یو ځای نه بل ځای ته وړو پلانې ډریور او ډینګرې ډریور او ډېر پکې بیا دروغ دي. پښتنو ورته کېښودو چې پښتانه به چوت کړي. دا خبره نه چیړو مونږه، خو جناب دا جاز سعودي ایرلاین دی. په جازونو کې بهترین جهاز څه دی؟ دا سعودي ایرلاین دی. د پاکستان نه چې کوم فلایټونه دي بهترین جهاز دی. د هزارو کی تعداد د پټ په بلندۍ باندې چې به دی کله بره و او په یوه ګنټه کې به 900 پورې کیلومیټر فاصله والا نن د ټریلې شکار شوی دی او 30 کیلومیټر فی घंटा او 40 کیلومیټر فی घंटा دی په ځمکه روان دی. دې ته وایي زوال. الله اکبر. نو زه هغه ټولو کسانو ته وایم چې چا سره مال دی او په غرور تکبر کې روان دي، هغه کسانو ته زه وایم چې د ځوانۍ نشه پې راغلې ده، د روب او دبدبې نشه پې راغلې ده او ډېر په های لیول سره روان دي. یاد ساته ګورې د بوډاوالي خامار درته پروت دی. یاد ساته ګورې د بیمارۍ ګورې خامار درته پروت دی. چېرته دې ونیسي بیماري. بل ورځ یو نوجوان راغلی او د ګردو مسلې ده او د غر په شان به روانو. پښتو کې چې په چا به چرت نه خرابو او چې کېناست راته مخامخ ډېر پاجیبان داس کېنه. مولانا صاحب وایي د زندګۍ نه تنګ شوم. الله الله. نو ای ځوانه د خپلې ځوانۍ څه وکړه؟ غنیمت وګڼه. ګورې ای مالداره د خپل مال غنیمت وګڼه. ځکه حدیثو کې راځي که نه صحت د بیمارۍ نه مخکې غنیمت وګڼه. نو جناب دا جهاز به تاسو لیدلي پوره جاښه کونجه دی د ویډیوګان تېره شوي. هسې هم موضوع راته پکې مخې ته راله چې دا د انسان هم مثال دی چې ځواني پې راشي هر څه پرېږدي، غریبي ختمه شي، مال وله راشي والله مار او لړم تې سا شي، بیا خپل حیثیت تې هیر شي. نو جناب څنګه چې دا جاز محتاج دی دغه شان موت ته هم ان قریب ده چې محتاج یو. نو د محتاجۍ نه مخکې خپل صحت غنیمت وګڼئ، خپل ځواني غنیمت وګڼئ، خپل مال او دولت غنیمت وګڼئ. ګینیسا دغه جهاد به رانه بیا سازي او د بل په اوږو باندې به بیا روان یو.